السلام علیکم ملګرو. د آسټریلیا یو کانټینټ کریټر یو ټیک ټاکر چې ریسنټلی مسلمانه شوې ده او د کال ته حج هم وکړو، خو دې سره چې په حج کې کومه واقعه شوې ده یقینا یو ډیره ایمان آفروز واقعه ده چې تاسو وورئ حیران بشئ. جی دا مسلمانه شوې ده او مسلمانېدو نه پس دې دا پلانو چې زه به حج کوم سره د خپل خاوند ده. نو دا کال د حج اراده وا چې حج کې د دې درخواستونه منظور شوي هم او د دې د حج ټیکټ فلایټ وغیره آلریډي بوکو. د حج تلو نه یو څو ورځې مخکې د هسبینډ چې کوم خاوند دی دغه په جسم باندې ستور نشانونه راغل. نو چې دی کله ډاکټر ته لاړل ټیسټ یې ورکړلو او بیا دی حج ته را روان شو، نو ډاکټر ورپسې کال وکړو چې څه ټایم دی راتلل په لاره ورته ډاکټر کال راغو چې تاسو کم ټیسټونه د ستا د هسبینډ ما کړي نو هغې کې د ستا هسبینډ ته یو خطرناک کینسر لګېدلی دی او تاسو زر تر زره کلینیک ته راشئ چې د ستاسو د دې هسبینډ ټریټمنټ زه شروع کړم. دی ورله هغه ټایم ویلي چې اوس خو مونږ حج ته روان یو او د حج دا سفر مونږ اوس نشو کینسلولی، زمونږ ټیکټ آلریډي کنفارم دی او زمونږ خواهش ارمان دا چې مونږ حج ته لاړ شو. نو اوس مونږ حج ته ځو چې حج نه کله واپس راشو نو بیا به مونږ درشو او تا سره به ټریټمنټ شروع کړو. جی حج ته دواړه ښځه خاوند تللی دي، لیلی جی نوم دی د دې جینۍ. حج ته چې تللی دي هلته دی ښه ډېر عبادتونه کړي دي، هلته خلکو سره هم میلو شوي دي، الیک سلیک هم شوی دی، مطلب ویډیوز وغیره هم د دې وایرل شوي دي، پاکستانیانو ورسره هم څه ویډیوز جوړ کړي دي. اور دی چې کم هلته تلي نو زمزم اوبه چې په کوم ځای د هسبینډ چې کم تور نشان راغلی په جسم باندې نو دی زمزم اوبه په هغه ځای باندې ډېرې زیاتې استعمالولې. زمزم اوبه به په هغه ځای مګلې څکلې به هم او عبادات هم ډېر زیات کړي. جي چې څه ټایم دی واپس شو د حج نه حج وکړو او واپس لاړل ډاکټر ته او هغه ډاکټر سره دوباره ټیسټونه وکړل نو د هسبینډ هر څه کلیر وو، د کینسر نوم نشان د په جسم کې نه و. ډاکټر هم حیرانه شو چې تاسو حج کې هلته داسې څه خوراک وکړو، څه ټریټمنټ تاسو وکړو چې حج تلو نه مخکې د ستا کینسر او حج نه چې ته راغې د ستا کینسر ختم شو. آیا تاسو هلته ټریټمنټ ته تللی وئ، علاج ته تللی وئ؟ او د کینسر علاج هم دومره زر نه کېږي، د کینسر علاج هم دومره زر نه کېږي. خامخا کې کیموتراپي وي، ډریپس ورته لګي، مختلف کینسر مختلف سټیجز دي، مختلف قسم کینسرونه دي، یوه خطرناکه بیماري ده او ډېر زیات قسمونه دي او ډېر زیات غټ علاجونه دي. الله دې چاله نه ښایي، الله دې هر مؤمن مسلمان وساتي. یو خطرناک مرض دی. جی علاج شته دی، علاج اوس کېږي شکر الحمدلله. ډېر داسې مریضان دي د کینسر چې د هغې ریکوري کېږي، صحت یاب شوي دي. د انډیا کرکټر یوراټ سنګ تاسو ګورئ دا لیډي کینسر بیټ کړی دی. لکه که څوک داسې مریض وي زما دا ویډیو ګوري نو د پریشاني کېدو ضرورت نشته دی. دا کینسر د دې اوس علاج شته دی او ډېر ښکلي طریقې سره الله پاک ته عمران خان ته روغ صحت او ښه زندګي ورکړي چې د هغه په وجه باندې شوکت خانم هاسپټل کې څومره مریضان فری د دې علاج کوي. جي ما ته یې تصور هم نشو کولی، ما ته خو لګیا یو عمران خان پسې کنځل کوو چې دا یې کول او دا یې کول. ته لږ لاړ شه په شوکت خانم کې چکر ووهه، هلته په واډونو کې وګرځه، ته به بیا خپل عمران خان ته دعا کې. خیر عمران خان طرف نه نو سیاست طرف ته نو سیاسي او بل طرف خو عمران خان په زندګۍ کې چې کوم غټ کار کړی دی دا یو ډېر بیسټ کار کړی دی او په دې به عمران خان ته ټول عمر خلک دعاګانې کوي. خیر د آسټریلیان جوړه چې کومه وه لیلی جی ورسره چې کوم هسبینډ نو الله پاک ګوره په حج کې د هغه بیماري ختمه کا. الله پاک په حج کې د هغه غټه بیماري چې د هغې په کلونو ټریټمنټ کېږي، په کلونو د هغې علاج کېږي، انسان ورسره کمزوری کېږي، د ویښتې وځي، جسم نه سرې گنجې شي، لکه مختلف قسم کینسرز. خیر نو الله پاک باندې باور ساتل پکار دی، په الله پاک عقیده ساتل پکار دی، الله پاک ته هر څه سپارل پکار دی او د الله پاک په لاره کې چې یو انسان وځي نو الله پاک هغه انسان کله هم نه مایوسه کوي. دا په دې ویډیو کې اهم معلومات ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوي. والسلام.